په دې سترګو لیدل کې که سترګې دې نه وي ډغرې به دې والي او په دې زړه کې ښه سوچونه کې کړه دې خرابي بیکاري هر څه د دنیا دې غرقه ده دا څه دپاره لعلکم تشکرون ای بنده چې تاسو زما د دې نعمت قدر وکړئ کم از کم دومره خو وایه چې الحمدلله نو په دې الله خوشحالي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بخاری شریف کې یو حدیث دی وی درې کسانو یو نابینا دی یو سرمن خرابه ده برګې بیماری ده یو سر باندې ویښته نشه گنجې دی نو الله په دې درې واړو باندې یو احسان کاو او یو ازمایش پې کاو احسان به وکم بیا به یو ازمایش پې وکم نو یو فرشته ولو لګل نه فرشته رااله نو چې دا کم برګې مرض پې لګېدلې دی نو دته وایي هلکه څه تکلیف دی تا ته یاره وایي زما دا سرمن خرابه ده خلک رانه نفرت کوي څوک را سره کښېني نه پړه دې سار مان دی زما په زړه د ارمان دی چې زما دا سرمن خدای ټیک کړي او زه برابر شم هغه ورته دعا وکړله هغه سړي او لاس یې پراخ کړه په هغه سات الله پاک جوړ کړو وایي کوم مال دې پکار دی وی اوخان الله دې دل اوخان درکړي بلکې دې سړی او بلار به خرا واغشته وي ها دا واخلا الله دې دل برکت پیدا کړي لاړ چې هغه کم گنجي او په سر یې ویښته نو هغه ته وایي هلکه پر سر مانته یاره وی دا سر مې گنجي دی خلک را پر ټوکې ټقالې کوي خرا نظر راته نه کوي دا خدای نه دا غواړم چې مال الله ښکلې رنګ راکړي او مال ښکلې ویښته راکړي وایي دا الله دې درکړي په سر یې ولا لاس راښ کړه ویښته پې زرغون شو ښکلې سر یې مزېدار وایي څه مال دې پکار دی وایي غویان مې پکار دی یو بلار بغوی ولا ورکړه وایي ځه خدای دې پکې دله برکت واچوي اول ولا چې کم نابینا و هلکه سار مانده دی وایي پړه مې دا ارمان دی چې سترګې مې جوړې وي چې دې دنیا ته مې کتل په سترګې ورته لاس راښ کړه او دعا وکړه وایي دا خدای دې جوړ کړه الله جوړ کړه وایي کوم مال دې خوښ دی وایي ګډې چیلې هغه له یو پلار به ګډه ورکړه وایي دا خدای دې پکې دله برکت واچوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای خدای پاک ټول له په مال کې برکت واچو دا غړومبي او خانو بچی راوړل بلو خان ته جوړ شي او لوی رحمت جوړ شي هغه بیا نو کرانه میګل یوازې رحمت نه دا غبل غواو کې خدای برکت واچو د دنیا غواګانې ته جوړ شي بچی راوړل د دې بل دې ګډه کې خدای برکت واچو د دنیا رمي او ګډان ته جوړ شو ډېر مود پس هغه سړی راغی جراغه غلومبی لورغه غوخان والا وی دا الله په نوم د سوال کوم کوم الله استا رنگ خاو خرابو برګیوي کول رنگ خدای درکو دا هغه الله په نوم دنا یو اوخ غواړم چې تعالی خدای پاک کوم خان درکړ یو پکې سفر باندې روانه او بغیر د اوخه رسیدې نشم نو دا خدای نه غواړم خو تعالی عالم دا الله بنده الله سره احسان کړی دی خانه دل درکړ او خپل شکل او رنگ دل خدای پاک درکړ او د سوي ان الحقوق كثيره بلا حق ندي مړه التزکات تل تپلان کې تپکه لا بیل راځي ویدا مال چې خدای درکړ پارام کې نا انما ورث هذا کابرا من کابر دا ماته د پلار نګنه پاتې تعالی خدای پاک غرنګ ستالری شرنګ خاو دا دما کاشترنګ د پخوانا دا خو پلار نګنه ماته د خان پاتې او ته دا تعالی خدای پاک درکړي دي هغه خو فرشته و د انسان په شکل کې وې که دروغ وې خدای دې هغه څه چې مخ کې وي ابل لورا واوالا دا الله په نوم د سوال کوم خدای چې ته غریب دی او دا غواګانې درکړي او هغه الله چې په سر دې وختنو تعالی وخت درکړل یو غیراکا په سفر روان ام تلې نشم چې دې په سفر ورسم زه غریب او دا د پلار نکنه ما ته پاتې دي غریب کومه او د سر وخت دا خدای له بل الزام لګ دا زما د مخکې نه خشته ویښتو مزیدار اعلی زه خپل کار کوه بلا حقونه دي اوس تعالی غوی درکړه
وی که دروغ دیوی کنا نو اللہ دی اغا سکا جی سنگا مخ کے وی لاړه ګړو شیلو والا مرګري په سفر روانم کې وګړ دینا کې ځان له خرج کم په کرے به ورسم مزل ډیر زیات دی به د خدای د اسرین اوستانه کار نه کیږي یو ګړوان او ته هغه کسوي چې غریب خدای د لګډان درکړ او هغه کسوي چې پستر کو نابینا وي او رب العالمین د لستر کې درکړي او تسوي وی الحمدلله زه ډېر غریب وم دا مال الله خدای را کړی او زه پستر ګړون دی ما اړوند ما الله بینا کړی ګوره شکر د خدای ادا کړ دا غزا ډېر شکریا ادا کړ او یو ګډ نه دی ګاړې ته ورننه وځه چې دا د خدای مال دی خدای ته پاتې دی را کړی مال رب العالمین دی چې سو دې پکاري وړه ا فرشتہ وته وای ګډان دې مبارک شه د مان دی پکا پتا سو دریو خدای آزمائش وکړه تب هغه امتحان کې کامیاب شوي انور دواړه مرګري په امتحان کې ناکام شو ستا مال کې به برکت وی 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 خوشاله به سترګې به دقه جوړي هغه انور بنوخي نبه وی نبه وی او نبه دغه کل شکل او نبه سر دغه وی خطا شکر باندې الله خوشاله یو نعمت چې تعالی ز درکم او تما ته چې شکر نه تعالی له جوړه راکړه زب خوشاله مې چې سبا ولې او بل امر او کنه ما دل جوړه درکړه او تما ته الکا جامې دان له جوړ مړه غس خاصه دې را پسې وروړو سړی بخبل دې ناغوستانه منګله دې راکړه هغه زمانه د خوخه دا سه بیا په چاله ورکه شي خچه ورکاوه ما وی چې خدای پاکا اوس دا کټ بازوی او دا اولو دا میان وي استا خدای به خوباسا چې شیخ خرابونه غ وخت کې به رات ویلو نو چې دی واغستل او پکې وګرځي دی راو ګرځي دی نو اوس ناشکری کې دا غل باندې بدل تیریږي که منه تیریږي د قرانګ چې دا الله شکر ادا نه کې رب العالمین هم خبر کېږي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ځل ناستوما د حضور پاک مبارک سره یو سوالګر راغی وی خیر راوړی خدای مو بخا وی ما ته نبی علیہ السلام کو فرمایل انس یو کجوره ولا ورکا لکه یو سو کجوره به زیات نه وی ما کجوره راواغستا غ سوالګری لمه ورکړه وی سوالګری کجوره اخو وشتا کجوره منګل کجوره کجوره سکو اخو ورغور ډېر سپېر سوالګری او ارسو د رسول الله مبارک د لاس یو کجوره ماشاءالله دا خلې نعمت دی کجوره صرف د خدای نعمت دی بیا د دوالو جهان مبارک د لاس کجوره داغه د کلی شي د خلق د قدر په نظر ګوري شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه اغله چا څه توفه د مدینه نه راوړه ولا ورکړه هغه توفه ته ډېر خوشاله شو او دې زړه پورې کلکونه ولا وې مال د مدینه توفه رااله چا ورته وی دا د مدینه نه دا د انګريزانو د ملک د مدینه بازار کې دا غشته ده د مدینه توفه نه دا بازار کې غشته تعالی راوړې دا مدینه کې غشته ده او وې د مدینه هوا په لګېدلې د مال بیا د زړه سر دی د مدینه منوره هوا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ یوزل و مکہ مکرمہ سیلاب راغی سیلاب سر مقام ابراہیم لان دے اغر دے جو ڈکرتی جدا شوا اگر ڈکرا خادمانو تقسیم کر لگا غندی سکانے دے سیب کانے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تچارا ہوں اغا وزر سے چلو کو اغا میں دکل درانجو کانے خود جستر کو کیا چستر کی خکی رانجو دا خود بل کانے جستر کی بدل لڑندی کی مقام سوئی بی مقام ابراہیم کے پتر مبارک سے بہترین سرما اور کیا ہو سکتا ہے مقام ابراہیم کانی راجن بہترین راجہ بلکم لے کے دیجی چی پیڑون شم خدا باچو سترگو کیا جو سترگو کے قیمتی شی خلق سترگی لوڑی داولے دا ابراہیم علیہ السلام دا مبارک خپا لگی دلے
دا ولې د مدینه منورې هوا لګېدلې ده. نن سبا خلک د مدینه منورې کجوري وروړي کنه وروړي، دا ټول هم مدینه منوره کې نه کېږي. مونږ چلته کجورو مارکیټ ته لاړ شو، الکه دا د مدینه نجی، دا صفاوي د مدینه منورې ده، دا عربیه د مدینه منورې ده، الکه دا سکریا چې ده دا د قصیم ده، دا مبروم مشروق دا چې د مدینه خپل کجونه نه ده، دا بار ناراضي. نو بعض کسان خو یې لکه مال خو د مدینه منورې ده راغلی. دا علم چې د مدینه د دې ځمکې نمی راخکلې ده او د مدینه منورې د هغې خور نه چې رسول الله مبارک پې ګرځېدلی دی او فرښتې د هغې نه طاقت راخکلې دی او آب و هوا پې لګېدلې ده ماله خدا را. او بعضې وایي پروا نشته که د قصیم نه راغلی ده او که د بل ځای نه راغلی ده، خو هوا د مدینې منورې پې لګېدلې ده. اوس ورته خلک د مدینې کجوره وایي، دا د توفه کې وړم. عجوه د مدینې منورې کجوره ده، دا د توفه کې وړم. زمزم هغه اوبه دي چې د رسول د اسماعیل علیه السلام د خپې د اثر د وجې نه پیدا شوي دي، زه توفه کې وړم. زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې کجوره بیا د دواړو جهانو مبارک د سردار د لاس کجورې او یو سړی یې غورځوي، دا بدقسمته ده. کجوره لړه کړه ماله کجوره راکړه، یو کجوره څه شی دی او سوالګر یې لاړ غوسه لاړ. دی کې بل سوالګر یې راغی، خیر راوړی خدای مو بخا. حضرت انس رسول الله مبارک فرمایل دلم یو کجوره ورکړه. انس کجوره راواغېسته، هغه سوالګري له ورکړه. چې ورې کړه سوالګري کجوره واغېسته، الحمدلله الشکر لله، خدای کجوره دې راله راکړه. د کجورې په قیمت هغه څوک پوهېږي چې یو سړی وږي ته پته نه دی. الحمدلله خدای ستا شکر دی مال دې کجوره، بیا د رسول الله مبارک د کور کجوره، بیا د هغه د خادم د لاس د کور کجوره، الحمدلله شکر ادا کړ. رسول الله مبارک واورېدل، وی انسا وی صاحب وی دا سوالګرې بوزا حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور وه، رسول الله مبارک بیبی نه، وی هلته بوزا هغې سره 40 درهمه پراته دي، اتې واله دې سوالګري له ورکړه، د خدای شکر ادا کړه دله ورکړه. 40 درهم یې وګټل، 40 درهم هغه زمانه کې ډېر لوی شی و. یو درهم لوی شی و، پاکستاني روپۍ نه و، یو درهم 40 درهمه. دا د شکر پیغمبر مبارک په شکر خوشحاله شو، الله به خوشحالېږي یا به نه خوشحالېږي. شکریه بهترین شی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمای یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ سره ناستو او زموږ نه پاسې بالخانې ته وخت، وی زم ورپسې لاړم، وی نبی علیه السلام فوراً په سجده پرېوت او پروت دی په سجده، پروت دی دومره اوږده سجده وکړه چې زه ویرېدم. ما وی خدای مکه روح ته تللی دی، ډېر ساعتو شو په سجده پروت دی، ډېر ساعتو شو په سجده پروت دی، خدای مکه روح مبارک ته لاړه او څه چل دی. نو زه ډېر پریشانه شوم، په ځمکه پرېوتم او ورته ګورم چې خدای څه چلو شو. په ځمکه پرېوتم، دې کې رسول الله مبارک سر اوچت کړ. ما دې عبدالرحمن څه چل دی، ولې په ځمکه پرېوتې؟ ما یې صاحب تاسو سجده کې پرېوتې او ډېره زیاته موږده کړه. نو زه ویرېدم، پریشانه شوم چې خدای مکه روح مبارک دې نه تللی. نو ځکه پریشانۍ سره دته ټیټ شوم په ځمکه او دته مې وکتل. وی عبدالرحمن ابن عوف جبریل علیہ السلام راغی، جبریل علیہ السلام راغی ما ته وی الله را لېږلی او ته دته ووایه چې څوک په تا یو ځل درود شریف ووایي، زه به هغه باندې 10 ځله درود ویم، 10 رحمته به ورکوم، 10 ګناه به رجوم، 10 مرتبې به اوچتوم، 10 مصیبتونه به لرکوم. ما وی فوراً پرېوتم د خدای په سجده، شکر مې ادا کړ چې شکر خدایا دومره لویه مرتبه دې والا راکړه، زما درود شریف ته دومره لویه مرتبه ورکړه. نو دا د الله د دغه نعمت شکریه باندې پروت وم، دا په سجده کې زه پرېوتم. شکر گزار بنده د خدای خوښ دی، ناشکره د خدای بدی شي. ناشکري څه شی نه، شکر ادا
څوک در سره لږ ښېګړه مو کې تر مرګه پورې بچو ته وصیت وکړه د ما سره یو ځل ښه کړي دي د سره به ښه کې قسم د الله په ذات زما والد صاحب د خدای پاک وبخښي ما ته یو ځل یو قصه وکړه یو وخت کې زموږ باباجي ناجوړ مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه او یو سړی ما سره د دې اسېزو کندي د دې کندي یو سړی چې مړ دی ځامنې مسمړ دی هغه وخت سره مونږ سره یو ښېګړه کړې والد صاحب مې دا ما ته بچیا سړی ما ته خو د هغه بچي م راته وخوړ ما ته بچی زه تر ننه پورې د هغه قدر کوم د هغې عزت کوم د هغې احترام کوم او چې رانږدې شي ځان ته یې راته غاړه باسم چې یو وخت کې د ما پلار سره د ښېګړه کړې وه ما ته بچی که جمدی وي او د ده نوسي و نه ده سره به ښېګړه کې او قدر به یې کوي دا حقیقت دی خدای پاک پخپل ان الله شاکر علیم الله پخپل وی ز قدردان الله وی چې ما طرف ته څوک توجه ورکی زه د هغه قدر کوم زما په نوم څوک یو 10 روپۍ ورکی زه د هغه قدر کوم ځان کې دم دا صفت پیدا کړه قدر اعملوا آل داود الشکرا وقلیل من عبادی الشکور اعملوا آل داود الشکر اے دا داود علیہ السلام بچو شکر ادا کے شکر ادا کے شکر او بیا اللہ سوئی وقلیل من عبادی الشکور زما بندگانوں کے شکر گزار دیر کم لے دیا مونکی عبوس کو پکاردار شی مونک عبوس رسو وایو الحمدللہ دا شکر دا جب شکر او بڑے اس کلے بخلی وای الحمدللہ جامع دی واچولی الحمدللہ ڈوڑے دی اخوڑا الحمدللہ نتوی دا پوٹینے خبر او جی اللہ وی لئن شکرتم لأزیدنکم کدا ما شکر دے دا کدا نعمت دل نورم جاتا دا اوبا بدل خدیر اولی دا ډوډۍ به د خدای بندۍ نه زیاتۍ به دا جامه به خدای کمی نه زیاتۍ به او چې بچی دې وشو نوسۍ دې وشو او ته الحمدلله دا نوسا نوسي بچي به د خدای زیاتۍ کمی به نه ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او که زما ناشکري دې وکړله نو بیا ګورې زما د عذاب نه سخت شی بل نشته دنیا کې دا نعمت به درنه واله او خیرت کے بام پہ در سزا دا شکر ڈرنے منشی کہلا چا اللہ پاک شیطان درا ذلیلہ کنا او آدم علیہ السلام تے سجدہ و نکلا ذلیل دنیا تک دسویل اللہ تے مقامہ خود رے دو دا اللہ مقابلے تا ادرے دو او سوئی فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الله زخد برباد کلم تدی آدم پا سجدہ نکولو ز برباد کلم خودی تبستا لارکی کینم تا تبے نپریدم دی جوی اہدنا الصراط المستقیم او پا کم لارت تالا در رسین تا لار کی بہتا کینم نبے پریدم منس کی بہتا لار کی کینم نبے پریدم او کمون لراشی پا میانس کی بہتا پا لار کی کینم حج بولا خرابو زبر کے مال کم ہے دس کے بچولا روڑا او کور کوئی اکلا پا لار کی بہتا کینم او زب بولو ریاکاری بولا لکی پیدا کم خود تالا بنا در رس روجہ بدی نیسی زبو تا پدا لار کی کینم نبے پریدم ماتا کمالا خیر دے ایسے منشتر او چی نیسی ما نو غیبتون او چغلے او حرام خورے باندے بنیسی او پا غیب ماتی خود طالب پا دے عبادت ندر رسی فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم پنیغ لار بوتا کینم او تا تبے نپریدم لگا دلتا دشمن والار دے تالر دے نپریدم تاسپتال تدے و دینا دے پریدم ثم لا آتیت بیاب سکم مخینا بمرازم ان ایمانہم خی طرفنا گس طرفنا شان ارد طرفنا و پدز حملہ کوما او سبو سر کوما ثم لا تجدو اکثرهم شاکرین شکر گزارے تبے نپریدم
شیطان چې خدای سره مقابله کوي نو سوي ارتا ولا تجد اکثرهم شاکرین ولا تجد اکثرهم شاکرین کله ګرانه شکر گزار پاتې شي بیبا او اکثر بستا شکر نه ده ډوړې ورکې دی الحمدلله ده نه وای یې روم بده نه وای بچی به ورکې دی به د مړه را خو ما واده کړی د خزمه را خامخابه بچی کېده مال به ورکې نمړه را خو ما تجارت کړی دی الکه تجارت ته او تجارت عقل چا درکړ لاس په چا درکړي دا ګټه چا درکړه ډېر خلک تجارتونه کوي او تاوان کې لګي ډېر خلک دیالي کې تاوان کې لګي شکر ادا کا شکر دا اکثر د خلکو ته امتاو سمره تنخواګانې 15,000 13,000 سلويخ شپېته زره د یو کس تنخوا ده 6,000 15,000 نه کم نشته او گزاره پکې نه کېږي ټوله دنیا نن لګیا جی ګراني شو او جی هغه شی ګران شو او جی دا شی ګران شو او دا خوش به جی سکی او دا ټیکسونه دي او دا بجلی ده او دا ګیس ده او دا ګراني شو بنده شکر دې نه دی ادا کړي نو ګراني کېږي شکر دې نه دی ادا کړي تعالی خدای بجلیم در کړي و تعالی خدای ارس در کړي دي او تا شکر نه دی ادا کړي تعالی خدای مال او دولت هم در کو تعالی خدای شکر تا ادا نه کو ټینګيږي مې ټینګيږي دا غلا وړه خبره چې نور بل سکیږي دا وړه خبره ده ایمان نه خلاص نشي دا وړه خبره ده چې قبر کې به سره سکي دا وړه خبره چې آخرت کې به سره سکي نو ما یو لطیفه مې او سړی په لار روانو بل سړی پیشوې انځلا پیشوې لامبول نو دوی لکه دا پیشو لا څوک لامبای کم وخت مړه بشي دا څه کې هغه زمانہ زما پیشو دستا پیسې چې مرینو کپن به پتا چې غزه به پیسې دا خپل کار کوا زما پیشو د چمړي مړه دي شي ناغم چې واسطه پیشو ده لکه مړی ملام باول پیشوګان څوک ده لامبای زما خپل کار کوا نو چې واپس راغی پیشو مړه وی ما دته نه چې دا ملام به مړه بشي ما دته نو زما دیونه من مړه شو به وقوفه په لامبولو نه د مړه شوی او چې د لامبولو نه پس مې نه چونول نو پاغه مړه شو دا په نه چونول مړه شوی په لامبولو نه مړه شوی ها نو دا لامبول دي خدای دې پکې خیر کړي نه چونای به چې بیا ورنه څه جوړيږي شکر مونږه دا نکا شکر نو دا د خدای قهرونه او غضبونه په مختلف شکل کې روان د بیمارۍ په شکل کې هم راځي د ګرانۍ په شکل کې هم راځي د هسپتالونو په شکل کې هم راځي د مقدمو په شکل کې هم راځي د بچو د خدای د پریشانو په شکل کې هم راځي او کور کې دنه به مشکلات دي پاغي هم راځي دا د الله عذابونه په مختلفو شکلونو کې په موږ روان تو کور کې غریب د خدای سره روان خدای د خاوند سره روان پلار مور د بچو سره روان بچی د پلار مور سره روان گاونډي نه پور کې ولاړ رشتہ دار د رشتہ دار نه پور کې ولاړ او څوک هسپتالونو کې پراته یو مریض راولي او بل رسای څوک په مقدمو سر څوک په دشمنو سر دا د الله د طرف نه د عذاب قسمونه لري چې موږ په سر را روان دي ولا تجد اکثرهم شاکرین الله وای دی پردم نه سلک بستا شکر ادا کوي باقی بستا شکر نه ادا کوي شکر گزار به کېونه مونږ شکر د خدای ادا کوي شکر نو زویم چې دا خلک شل درو دیر ته سلوي در تنخالي او په دې کې خپري یا رجی بس ګرانی ده یا رجی بیلونه دي یا رجی ټماټر ګران یا رجی کوړه ګران شو یا رجی سینجی ګران شو یا رجی تیل ګران شو څوک قرضداري پکې ګرځي دکاندار نه په یکم دویم پټيږي بیا او زمونږ د مولیانو سونه تنخواه د قاریانو سونه تنخواه پته شته در 3000 سالور در 3 سالو یعنی اول ورځ دا یو مولانا صاحب دې د لکی مروت څنوم نه لګرا مولانا محمد انور صاحب امنه د قومي سملې ممبر دی او د قومي سملې په پلور تقریر کړی دی وې زما او شیخ الحدیث دی وې زما 6000 روپے په مدرسه کې تنخواه د شیخ الحدیث 6000 تنخواه
او دا قاری صاحب چا 2000 او دا چا 3000 دا چا 4 او 15000 نو ما ته یو سړی ودا دا میاشتې مې نه دا ګنټه دا میاشتې نه دروازه څو پر کې تنخواه خو دا میاشت دا خو بشیر جاته چې په ګنټو ګټي دې دا ګنټو تنخواه او دروازه لکه بشیر جان ټیک مې وې مړ سم دا خپل ته وایي دا نه څه کلی نه نو خبره مې دې پورې کولا سلور 15000 شپږ زره زمونږ د قاری صاحب حافظ صاحب او د مدرسې د استاد تنخواه یعنی بل ورځ په مرداد کې ماته یو سړی وي یو ډېر کلی عالم او لوی عالم او د مدرسې محتمل دی دوی د شورا میټینګ نو موږ وی چې تاسو مر تنخواه ده وی چې پرې دی یاره نو مرګرو نم تاسو کوی د شپږ زره تنخواه ده موږ دا ډېر لګا درته زیاته بنا بدی گزاره کیږي نو په مینت او په زور مول تنخواه 10000 کړه 10000 نو سلور زره 15000 زمون د مدرسې د قاری صاحب او د امام صاحب تنخواه ده او ایرونو نه قرضدار دی نه پیدا چا پورشتا او په دغه سلور 15000 کې عمرو لمزه او حجونه لم خدای به دا ولې دا شکر گزار دي شکر ادا کړئ شکر ادا هر څه خدای درکړي زنه رب العالمین فرمایله ان شکرتم لازیدنکم زما شکر ادا کړه بدل زیات شي ولا ان کفرتم او کما ناشکری مو وکړه ان عذابی لشدید دا زما عذاب ته ټینګ شوی خپکیګم الله وی بیا او الله دې موږ نه خپه نشي بیا خبر را خطرې ته رسیږي شکر باندې کیږي شکر گزار باندې وزرونو درې قسمه شکر یو بد الله شکر مونږه ادا کو پزړه کې لکه به مونږ دا احساس پیدا کو چې دا سجدا د الله تعالی الکه ټیک ویم که غلط دا زموږ د ایمان سره تعلق دا احساس په پړه کې راولې دا جذبه په پړه کې پیدا کې چې دا سدي په ما زما کستر کې دی او کروخ صحت دی او هر سدي دا د الله د طرف دی او دویم د جبه شکر کم دی الحمدلله دې سره خپل بلدا کې چې کور ته ننوځي الحمدلله قدم اخلي الحمدلله فارن وړې چخري الحمدلله الله ټول صفاتونه ستاسو دا نعمت تارا الله دا استاد بچی ته دیو قتل الحمدلله کور ته ننوتي خوشاله شوي الحمدلله او بده اوس کله الحمدلله بزنس تل کېږي نه په در نفیس دي رب ذل جلال په خوشاله شي او یو دا عمل شکر دغه دی چې دا ما د رسول الله مبارک ذکر درته حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیہ السلام بعد شپې منځ کاو نو دومره وګد منځ به وکړو چې دا خپې به اوپر سي حتی تورمت قدمه وفي روایت حتی تفطرت قدمه دا شپې به وشلې دي د دومره قیام او د وګد ولاړې د وجه نو ما وته وزلوي چې دا الله رسوله دومره مهنت کې د شپې منځونه کې او دومره وګد او جړل به ولې جوفه عزیز کعزیز المرجل د دې سینې نه پیدا شي قرار خدل کټوي نه چې قرار خي نو تاته قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر تاته مغفر استر معاف دي نو تبیا دومره تکلیف ولې تیرے په مبارک دې پر سيګو سینې نه دې جړه قرار راځي وی ارسم اپکڑی دی اللہ وی فافلا اکون عبدا شکورا کہ خدای دونه مهربانی وکړه نو دا خدای شکر گزار بنده ولې جوړ نشو دا شکریا شو د رب العالمین کړه دا الله شکر گزار بنده ولې جوړ نشو نو زمارونو شکر په خلبم کې الحمدلله سره شکر په عمل بم کې منذ کا سجده وکړه الله تعالی شکر دې لکه موکا د احساس او جذبه پیدا کړي چې ارسل الله د طرف ندي نن غواړي غشتي شي د شکر فائدہ بل سره یو ناشنا فائدہ درته ویم چې څوک شکر گزار دی د خدای د عذاب نه بچي د قران آیت پر ته ځان خبره ورته نه کوم بده خدای عذاب ناراضي چې مسلمان دی او بیا شکر گزار دی د خدای عذاب به ناراضي قران شریف کې الله فرمای ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما الله وی کتا ایمان وروړو مسلمان شوي او بیا د ما شکر دی ادا کو وستا په عذاب سکوم دا خو چې ته نه شکر شوي عذاب بدر کو
دا وخت کافر شو نه عذاب بدر کوم ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم کتا سو شکر زما ادا کو په ایمان راوړو وکان الله شاکرا علیما الله وزستانه ګوره خبرې کوم چې الحمدلله زما پړه کې شکر ادا کړه ز خبرې کوم او استاد دې شکر قدر ما سره اشتبیا زم شاکر ما سره قدر اشتا نو تم زما د نعمتونو قدر وکړه نو چې څوک شکر ادا کوي د خدای عذاب په نه راځي د خدای عذاب دا به بدلی دا به نه راځي او چې شکر نه ادا کوي د خدای عذاب په راځي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل مکه په خوا کې ولقد زجنان وته په دوا سره دوجنان التلوی لخر وسره دی وزیران خپل مرګري ور سره دی او په دې علاقه تیرې ده چې تیرې ده بس لخر ته صبر وکي ودرېږي یو غونډه او په غونډه باندې وخت او داسې د خپل گریوان یونیو او ځان ته مخې اے عمر یاد دي شي عمر یاد دي شي اوس خلک خدای دا سوي ځان سره خبرې کوي عمر یاد دي شي دا هغه ده عمر چې تا په کیو خان سره دا هغه عمر دا هغه ده چې ستا سپلې نه وي بیزار دینو نو خپې پتا بده سرمنی ټوکړه واچورنو کر دې عمر دا غزه او چټوپه دې نو یو صادر بيدان نه تکړو او برابر صادر نو د قصې بدی وګي ښکارې دې خېټه شابه ښکارې دې نه یاد دي شو عمر دا غزه چې لوګي تک دې په کې ته ګر دې دلته بدی خان سرول او چې د شپې بدی خان پورته بوتل ځان ته لګیا دې نو خطاب زما پلارو نو خطاب برته وي اے عمر تا نه بس سړی جوړيږي طالب سے جوړيږي طالب د خوانو سرونو چل ناراضي د خوانو سرونو چل نه درځي پاغې نه پويږي نور خلق ساروي نار بودي نو شپه مال راولي او ته نار بودي نار راولي اے عمر ته د خوانو په سرونو نه پويږي نو تا نه به جوړيږي ز تب څه جوړيږي عمر یاد دي د خوانو د سرونو په چل نه پوي دي جامه نه او سپلې نه اوګي تګي بدل ته په دشت او بیابان لګیا وي خان په سرونو عمر دا اوس چې سدي چې دا لخر د نمخ کې رست روان دي او بادشاہ د تملاو دا او د رسول الله مبارک خلیفہ عمر دا ستا کمال نه دی دا د الله فضل دی او د رسول الله مبارک برکت دی عمر غاویر نشه عمر غرور ځان کې پیدا نه کې دغه ستا سری دا د الله فضل او د رسول الله مبارک برکت زمارونو کا عبادت کیا کنا عبادت او دا خدای فضل ټکې دې لری کنو د عبادت تم نه کوي عبادت پکې دا بنوي او ما خو منځ کو ما خو حجونه وکړل او د جنت مرغه شوم والله کدا خدای حساب کتاب سره شروع شو چې دا خدای پاک د یویر و د نعمت حساب کتاب مونږ کړی دا خو موږ غاویر یو مون خو پدې تمایو چې دبس خدای رحیم باچاره ما ببخي رسول الله مبارک یوزل او فرمایل من حوسب عذب که چا سره حساب کتاب شروع شو غرق او تباہ نو عائشہ بی ډیره خیاره هغه ته وای د الله رسوله ولې خدای په قرآن شریف کې ندی فرمایلی فسوف يحاسب حسابا يسيرا چې خلق سره به آسان حساب کیږي نو چې احسان کیږي خو غر کېدل نشو کنه وی عائشہ ذالک العرض ولكن من نوقش هلك عائشہ دا خدای گزاره ده دا خبره تعالی وای اے بندا هغه نعمت په درک هغه مې درک در باندې به در پیش کی هغه مې درک زه ما بخلیزه رحم بدر باندې ولكن من نوقش هلك که پوره حساب کتاب د سره شروع شو لکه دو شریکوال چې یو بل سره کوي قسم په خدای غر کوي بیا زبا خدای ته سخه مزه کما تعالی و چې بندا ما مسلمانی در کړي وا مسلمان ملک کې مې پیدا کړي وي د مسلمان مور پلان مې پیدا کړي وي روغ استر کې لاسونه پیدا کړي وي تاسو کړي دي زبا سبب زبا مسلمه هغه مسلم په دنیا حساب کتاب زبا روجي خیم چې هغه دا غیبت او د دروغ ډکې زبا حج خیم چې د ریاکارونو ډک زبا زکات خیمه چې هغه په بل احسان کوم هغه ګونډي والا غنم ور کوم او کیږي ډېر پټې نه ور کوم زبا سخه
مونږ بخیم د موږ سمون الله له رسول جواب ورکړي راشه مسیح صاحب کا ورګه یو مثال درکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په بنی اسرائیل کې او صالح یو جزیره دلال ډیر عابد او عبادت گزار زمون امت کې رهبانیت منع دي دلته بسړي خدم کوي بچي بمروړي واده وکړي او په بنی اسرائیل کې رهبانیت جایز او هغه به خزه ډیر خلک او هغه به خزه نه کول بچي به نه راوړل بس لار قارونو کې پراتو جونګړو کې د الله عبادت وکړي دغه رهبانیت دلال یو جزیره ته ال د الله عبادت شروع او داسې عبادت کوي چې شپه ورځ لګیا دي خپل سجدې کوي الله ته منځونه کوي او دروازه روجي نشي یو شان لګیا او الله نے سوال وکړ خدایا بس زما د خوراک کا کې تنظیم جبلی جزیره کې زسته عبادت کول غواړم الله په خپل فضل کو په جزیره کې د خوګو او بو یو چینا والا پیدا کړ حالانکه جزیره نه کې چا پیره سمندر دریاب وبر ترخی د خوګو بو چیرې پیدا کړ او یو د انارو بوټي ولا زرغون رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د انارو د بوټي نه انار شوکاو ابي خپل پاغه خپل گزاره کول او یو او به راغشتي هغه وسله دا رهبانيات چې دي رهبانيت والا هغه زمانہ کې نو دی به معمولی خوراک انارو بوټي نه انار شوکي پاغه خپل گزاره کوي او بس کی الله پاک ولا عمر سونه ورکو 1500 کال عمر خدای پاک 500 سال عمرونه زیات 1500 کال د خدای داسې عبادت کو مور وروړي بچي به داسې عبادت په دغه زمانہ کې اوس په وکړو چې دروازه روزه ده او د شپې او دروازه منځونه دا الله نه سوال وکړو وی خدای او دعا می قبول کا بنده سره وی چې کله معنا صوبه سجده کې رانو باسا جده تا تا پا سجده پریوزم او مانا سعودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی بندہ چی پا سجده پروتی دی وقت اللہ دریر نزدی او دونو خیار دی وی چی قیامت پر از خلق دا قبرون نپاسی نو جده دا سجده نسر اچت کا موتار در روان شم او چی پا سجده را نسو باسے اللہ دا وجود میں محفوظ ساتا جدا ماران لړمانان میږي او حشراتو نه خوري او قیامت پورې محفوظي جدا خلش پیله وي او د سر اوچت کم د سجدې نو تعالی درنوان حضور پاک مبارک فرمایي الله غ دعا قبول کړي پس سجده پرې وت الله دې سب وستا او په جزیره کې اوس دا وجود اوس محفوظ پروت دی الله د مخلوق نه پناه کړی دی محفوظ او چې قیامت پر خلق پاسی د قبرونو نه دی ورسجدې نصر اوچت کې رب العالمین ته روان شي نو چې کله ساته وتا د سجدې په وخت کې نو الله ذات د مخامخ الله وتي بندا زما په خپل فضل او بخل او جنت تازه ما په خپل فضل او بخل جنت تازه اوس د دړ کې تیر په خپل وګ نشي کول بخلیق نشب نشی کول اللہ مخکم لگی تیر شو کہ اللہ پخپل پدل دیو بخل دا دی سووے ما ہو 1500 کال دا نڑشن کرے دی دروازے میں روجینے والی دی او دروازے او دشپے میں عبادت کرے ما ہو غٹا قربانی ور کرے دا خزا میں نہ کرے بچی میں نہ دی راوڑے قوم میں پرے خیرے او 1500 کال میں داس عبادتوں کو چی دریا نام پاک دے چالی دے میں غم خادی میں نہ کرے چا پختنے نام لیپترے وقت میں نہ ضائع کرے بیریا 1500 کال عبادت پا جزیرہ کے عرص میں تا دا پارا قربان کر نو اللہ تما پا بدل بخے دا ٹک دا جب بدل ستا دے امام پا کی 1500 کال لغرے والے دی اب دن پا کہ اللہ یاد کرے ہو دا سے بدی ویلیو کہ تام 1500 کال عبادتوں کو مام پدلو یو روز عبادت خوب دے رہا یاد کرو نو خدای تما قد عبادت تے اڑپا گرا یاد نکو تو جے پدل پا ماں کے پا بلچا والے نکے خدا ماں سخواری کردے دا کر دے اڑک کے رہا اللہ علیم بذات الصدور پسینو خبردان یہ دے باندے خبر دو استل اللہ خبر پروردگار فرشتو دے بوزے دا دوزخ نے دا 500 کالو مزل رے ادھر اللہ دے مسائد
چې بوت د دوزخ نه د 500 کالو په مزر لري ودرو چې وی درو د هوا یو چپراله او د وجود ګرمه هوا د دوزخ دا وجود اوچ کلاس شو اے خدای تګی شو الله شابه ګرمي مو شوا تګی شو خدایا یو غیبی سړی سره پلاس کې وبدي هغه او تر مخامخ کړي چې مخامخ دور منډ کړي غتی چته کړي دور ټوپ کړي نور مجته کړي دیو یا د خدای بنده تند مرما لګي او براکا او دوی دا دنیا نه د آخرت دی دا دنیا نه چې خیرات دی وبو بدس کړي دا خیرت دلته په بدل ورکه او دا بدل ورکه او ما سره سدي پیسې مې ما سره خو نشته د آخرت تراغله ودا سه شی د نغوالم کې د سره شتا الله خدای ته وګوره چې شته چې درکم او براتت مړ شوم ګرمي مې وشوا ودا دې یو جام او قیمت 1500 کال عبادت دی کله سره یو را کولې شي خو چې درکم کنه را کې نو خپل کار کا ګوروس یو سړی دی او هغه یو پکی اخلي او پکی له 2000 دی او هغه تا دی په 3000 خرڅو په 10000 خرڅو الی والا کنا لمان دا غریب او ته دا یو جام بو قیمت 500 سال عبادت کو ورکه او باخلم ستا خو خدو کنا خلم ستا خو خدا دی وی شکر او باسه چې 1500 دی یاد کړ که یو میاش زیات کړي وي هغه ما سره نو دا خوشتا العالم تند مل شوما او برا کواله 500 سال عبادت او به ولا ورته ویس کړي او 1500 کال عبادت پکې ورک الله فرشتو دې دا سره مخامخ کې یو مخامخ شو ای بنده ما خو په خپل فضل بخلې وي او تا خبر د حساب کتاب شروع کړه چې مام د عمل کړي دي نو دا عمل لا میدان ته شو دا یو جام خپل د 500 کالو د عبادت جوړاوړه موږ په زور در باندې نه خرڅ کړي راوړه سو جام په دې سکلې دي دا یو جام په وس کې 500 عبادت راوړه کار او هغه خشتانات کې به خوړل دا غي وس کې مروړه او چې هغه روغ سترګې مې درکړې روغ لاسونو په او روغ جبا قدم شل پیدا کړې وي ړون ګډ مې پیدا کړې وي نو تا په بلارو کوسو کې سوالونه کول زما عبادت ته نشو کولې نه دې شو کولې دا هم په دمون روغ پیدا کړې او دا لکه چې مې دل مینا واچول د عبادت کدا مینا مې نه واچولې تا بیا سپولې شو راولا شاب عبادت حساب کتاب کوم ولیکن من نوقش حالک حضور پاک فرمائیں کہ پورا حساب کتاب شو پورا د ټکی او د پیسې دمړي نو سړی بیا خدای مقابله کې فیل راځي بیا کامیابی لې شي شاب راولا ما سره حساب کتاب را میدان ته شابه کما د لسترګې نه ورا کړې ما وګونه روغ نه ودر کړې ما شل پیدا کړې په فوټبال په دوه دې سوالونه بده کول الله معافی غواړم خدایا معافی غواړم دا واقعي ستاسو ده زمارونو عمل بکاو دانه چې نه بکاو خو الله په عمل خوشاله شي خپل فضل وږي او کامل مې ونکا نو خپه به نو بیا ګور خپل فضل نه کوي دا باندې چې لکه په فضل فنو مون سلکم نو په دې مون د وجه نه په خدای فضل کوي دې روزه د وجه په خدای فضل کوي دې صدقې د وجه رب العالمین فضل کوي دا مارونو دا الله د نعمت شکر ادا کوي پدې الله پاک خوشاليږي پدې د رب العالمین اغا د انسان نه ډیر زیات خوشاليږي او موږ ته په قران شریف کې اعلان کړی دی بل الله فاعبد وكن من الشاکرین اے بندا زم عبادت وکړه بل الله فاعبد خاص الله عبادت کا خاص الله پاک عبادت کا جزا دنا خوشاله شم چې خپل فضل در باندې وکم من الشاکرین شکر گزارو کې ځان داخل کا چې شکر دې ادا کا خپل کرم در باندې کوم او خپل فضل در باندې کوم نو زمارونو شکر د الله په مونږ ادا کوو په یو غړې به د خدای شکر ادا کوو په یو منټ په الله شکر ادا کوو خدای تبا وایو شکر ادا کا او چې کور ته شي اوسه او خدای شکر ادا دي کې غوسه درته کړل ځکه نو سو وای دا ول جامع وړي دا ول شي وړو او هغه د بیا رستو وای ایسړیا مانتان تان ما جتا خروزونه لیدل نبی رسول الله مبارک فرمای وی دوزخ کې میں خدای ډېری ولیدل دوزخ
خذ ډېر نو صحابه دې تپوس کوي بما یا رسول الله وی دا خذ دوزخ ته پس وجه ډېرې دي ويكفرنا ناشکری کوي وی دا الله وی نه دا خاون یکفرنا العشی دا خاون ناشکر دي نو بیا فرمای سوار سوا کلمه کې وی لو احسنت الی احداهن الدهر که یوې خځه سره د ټول عمر ښېګړې وکړې کنه ټول عمر او ثم رأت منك شيئا تمر پټې غوندې غلطي ده نه ولیدله سوای ما رأيت منك خيرا قط اے سړیا تا نه خو ما په ژوند کې چې د خیر نه دی لیدلی ناشکر نو سړی وایي چې ښه مضبوط ده کټ د بازو په شان یو کوتک وي او د دې دا مازدیګر وي او میرا کې خو دی چې د سپېرې لور دا کور کې چې اوسېږي پلار جوړ کړی دا سار ماقام چې چرګان خوري او ډکېږي دا د پلار راوړي او دا قیمتي جوړې چې دل راوړم دا د پلار راوړي او دا سوکي والا کېړی چې پلار روانه او دا ټکار ته وباسي دا د پلار راوړي دا چا راوړي او چې ناجوړه شي موټر دل راول په منډه د غلوما نو دا د پلار را موټر را لګي دا غم خاده کې پیسې چې لګي دا د پلار درکې نو ناشکر دی ناشکری بنه کوي شکر بادا کوي ناشکر خدا د خدای بدی د خاون بابا دې نشي او خاون بم غره تاسو جګ جګه شوي د خاون بم غره د خدای شکر کوي قدر وکړي ها او له ډوړې پخای هغه ول د ملما خدمت کوي او له جامین دي او له کور جارو کوي او له کور حفاظت کوي هغه ول بچلو وي او له بچو غل متیازي ان دي دیو هم د خدای شکر یاد کوي یو لاس نه خو سپېړه نه کیږي چې خدای د خدمت کې دی به شکر ادا کوي ته ګوره خدای به سبا نور پهلواني کوي خبر تکړه شي او چې دې موته اخوا دې خوا کوي ډوډۍ ولا راوړي او خو ولا راوړي او دې پوزه ترو کې دا دې سپخ کړي نو کم وخت زهر به ته کې پر روزو واچي زهر به ته کې واچي به بدر ته وبس ما دې وسړي وای یاره وای د موږ رزق کې برکت نشتا غوړي دې زر خلاصي چینه زر خلاصي پوله زر خلاصي کې په سرولم په سبار خلاصي غوړي زر خلاصي کې الکه مې وعده وکړ او چې بچی مې کړ مې خیر سره جګړه په ناراضي یاره چې کله کله راځي مې ګور رښتیا ما ته وایم اوسه مزه خونه کې یاره چې بس کله کله فقار راشي نو کنزل مزل وال تکول خوګو مې راځه کبر مې چې څوک خدای سره دا جګړه رزق کې به برکت نه ادا سینې وې دې څه مطلب نو مې چې تل توبه اوه ادا لا غریب ډوډۍ پخې کې چې پخې کې او ته کنزل کې پلار وته یادې او کنزي او وهي نو چې ته د کور بارودي نو چینه راوالي په لختي کې ورواچي اے خدای ما خو بلو تړې راوړ نو دا لک شربتونه لري بچیس کې سره هغه غي کړي نو غوړي د په لختي کې ورواړ نو ول د سوالګری ل پچې ډکا ور کوي اے خدای ما خو بلو دړې غوړي راوړ ټیم مې راوړ یې سړی ادا ملمان لګ راځي دا خو هغه غوړي دا خو الوزي دا خو الوزي نه مر غیر دا مر غیر چلوزي کدا ته پوست چلوزي دا خو والوته او چې سار روانه او دفتر ده نو لستونه به دې لستونه به دې امرګری وای هلکه لستونه دې او کدا پس بس کې به انفتي نه جی نه کور تراشي خدای دا ولې یره دې سری ګرما شوی و اې دا لقستان سي دې ارجا سره پنځه خو خزه سره نه پاج خزه سره نه پاج والله چې به شرمونه دې شرمونه یو سړی مولي دا مړ دې اوس خدای پاک دې وبخیر اځه دا خبره خو دا بولو نه کو لیلا میراله نو پلار روانو نو پرتوک نه پټکې والے یا خدا یا پاکا نو می ور منډ کړې اے حضرت پټکې خو دې سنري والے دې وی ولې چې را کو دې او دا خدای چل کړې د پټکې په دې وته پرتوکې خاو دې او دغه چې په شرمونه دې وشار او چې دا کور وته ولې خدای وته دې کتلې څونه به پورې خندلې ته مالا سپېړې او باز خو چې نن دې داسې ټیزونه نه نو باز مال جزر پنځه خو دې بلا زر نه پنځه گزاره وکې آیا به راځي
او کدی وسره پنجه وکړه بیا یا بغیر بدمعش سړی والله کو د ټینګ نه ټینګ نو شکر به خزه د خاوند ادا کوي خاوند به خزه ادا کوي زوی به د پلار ادا کوي او که زوی د پلار خدمت کوي نو پلار به موته بچي آفرین زوی به خوشاله شي من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې دا بنده شکر ادا نه کوي د خدای نشي ادا ته بنده شکر ادا کوي دا نعمت خدای درکړي دی الله به خوشاله شي نو شکر گزار بنده در رب العالمین خوخی اللہ دے موږ شاکرین جوړ کړي خدای موږ کی شکر ادا کړي الله دا ناشکرۍ نه مو ساتي خدای دا ناشکرۍ نه مو ساتي الله دا ناشکرۍ نه مو ساتي الله دا دواړو جهانو خیر نصیب کړي